ایران په اردن کې د امریکا یو غټ ایربیس ټارګټ کړی دی او دغه ایربیس یې والله مکمل ډسټروی کړی دی. تاسو له دې معلومه وي د امریکا او د ایران یو ځل بیا جنگ شروع شوی دی او په دې جنگ کې امریکا یو ځل بیا جارحیت خپل شو کړی دی. ټول نه پهله حمله امریکا په ایران کړې ده چې بیا ایران هم دغه حملو قراره جوابونه ورکړي دي. کویت شو، اردن شو، دغه ملکونو کې د امریکا اډیا ټارګټ کړي دي. خو په اردن کې د امریکا یو غټ ایربیس و چې دغه ځینه د اردن د ایربیس نه د ایران ټارګټ کېدو او د ایران په تهران ښار باندې غټې غټې حملې کېدې. نو په جواب کې ایران هم اکټیو شوی دی او د امریکا په دغه غټ ایربیس باندې بلیسټیک میزایل ورويشتي د میزایلو باران پې کړی دی او دغه ایربیس یې والله تباه کړی. امریکای ریاست د اردن خلکو ته د پناه هدایت جاری کړي دي چې تاسو ځان سایډ لکئ. اردن کې چې څومره هم فلایټونه هغه ملتوي شوي دي. اوس دا خبره د جنگ په څه وجه باندې شروع شوی دی په هغې لږ ډیټیل سره خبره کوم. مخکې ولاګ کې هم تاسو سره ما شریک کړي. ګوره د امریکا او د ایران مذاکرات روان دي. الریډي تاسو له خبره د مذاکرات لا مکمل شوي نه دي خو ایران چې کومه ابنای هرموز لاره بنده کړې وه نو هغې کې ولا لږه لاره کولوکه چې زه په دې باندې مذاکرات زموږ نیمو شو نو دا لاره مې د لږه کولوکه په دې باندې تاسو خپل جهازونه چې کوم دي کاروباري جهازونه هغې تاسو بوځئ راولئ او څه ولا بند پرېښلی چې هغې له ریسټرکټډ ایریا ویلي دي چې دې ریسټرکټډ ایریا له به تاسو جهازونه نه رادننه کوئ. نو بل ولا د سعودي عرب او د قطر څه جهازونه وردننه شوي چې ایران پې حمله کړې ده او هغه جهازونه یې ولا سوځولي دي. غټې غټې کنټینرې وې پکې چې هغې ولا سوځولي دي. نو امریکا را پاسېدلې ده په ایران یې حمله کړې ده چې تا د مذاکراتو خلاف ورزي وکړه. ایران ولا وایي چې ما خو د مذاکراتو خلاف ورزي نه ده کړې، ما تاسو له لاره کولاوه کړې ده. په هغې باندې زه یو دا اعلان مې هم درله کړی چې په دې لاره باندې نه راځئ، دا لاره لا تاسو له ما نه ده کولاو کړې. نو تاسو ولې په دغه لاره راتلی او تاسو په دې لاره ولې راتلی او چې تاسو پرې راغئ نو خامخا خو به خپل ریاکشن شو کولو. چونکې آیت الله خامنه‌ای جنازه وه په ایران کې. دی وی راشه د ایران حکومت یا د ایران عوام چې کوم دی په جنازه باندې دي نو راشه په دغه ځای باندې یا د ایران هغه سوچ معلومولو او ایران چې کوم دی هغې هم خپل مطلب خپل قراره جواب ورکړی دی چې جهازونه څنګه هلته ورغلي، جهازونه یې وله ټارګټ کړي په ډرون باندې، جهازونه یې وله ویشتي د قطر او د سعودي عرب جهازونه وه. نو هلته نه پې بیا امریکایي حمله کړې چې تاسو ولې جهازونه وسوځول او ایران وله وایي چې ما ځکه وسوځول چې ریسټرکټډ ایریا ته رادننه شو. نو په دې باندې دا جنګ بیا شروع شوی دی. هلته امریکا په ایران باندې جارحیت خولی دی او ایران چې کوم دی هغې هم خپل قراره جوابونه ورکړي دي. قطر کې، کویت کې، اردن کې مختلف ځایونه ولا ټارګټ کړي دي او ایران دا اعلان هم کړی دی چې د کم ملک نه په معامله کېږي زه به هغه ملک ټارګټ کوم که هغه هر ملک وي. نو دا ایران هغه ملکونو له پیغام ورکړی چې غواړئ تاسو خپله ځمکه امریکې له مه ورکوئ چې ستاسو دا ځمکه د ما په ما باندې حملې کېږي د ستاسو د ځمکې نه نو زه به ستاسو ځمکه ټارګټ کوم که دوبۍ دی که سعودي دی که اردن دی که قطر دی که عمان دی که پاکستان دی که انډیا دی که بنګلادیش دی که هر ملک دی او د هغه ملک سرزمین استعمالیږي امریکې استعمالوي او په ما حملې کوي نو زه به هغه ملک سره خپل حساب کتاب کوم. نو خیر دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو. د دې حوالې سره ستاسو څه رایه ده کمنټ لازمي وکړئ.